نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د پیدائش او د ولادت میاشت ربیع الاول میں دیکھ دا دعا و جہان مبارک سردار دنیا تا تشریف راوڑے و دیکھ نبی علیہ السلام مدینہ شریفے تا ہجرت کرے دے والتا رسیدلے و دیکھ پا پیغمبر علیہ السلام مبارک وحی نازل شویدہ حدیث کے راضی فیہ ولدتو او دا گل روزوا کہ رسول اللہ مبارک دنیا تا تشریف روڑا دا گل روزوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا دا راتلون مح کے بعد دا سے نخ اخکار شوے بعد آثارو کہ دا غیر معلومات دا کے دل کہ دا آخر زمانے پیغمبر خاتم النبیین آخر الانبیاء دنیا تا تشریف روڑو والا دے نجومیانو دا خبرون ورکڑیو دا غی خپل دا نجوم یو علم دے خپل سو گمانی غندے دے سو یقینی خبر ندا او حساب کتاب دے دا حساب کتاب کل ٹھیکو خیجی کالا غلط کاہنانو خبرون ورکڑیو دا پخوانو کتابونو چکم عالمانو اغی خبرون ورکڑیو او بعض دا سے نخوی چے غپا پخوانو کتابونو کیوے دا حضور پاک متعلق نبی علیہ السلام پخپل فرمائی دا بخاری حدیث تے چے پا پخوانو کتابونو کے زما صفت داو چے دیبا کفر ختمی پدبا اللہ دا کفر او دا شرک خاتمہ راولی دیبا بشیر وی خلق دا بزیر ورکی دا جنت دیبا نذیر وی دیبا خلق دا اللہ دا عذابونو نیرئی او دیبا حرز للأمیین دا عرب دا پارا امانگا او پناگا بئی دا سنور صفتون دی در تبیبیویم انشاءاللہ و بدی صفتونو کے دا صفت موچدی پپا مکہ کے پیدا کی گی اشارہ وا دیبا مدینی تا ہجرت کا ادام یو اشارہ وا دا شاہ دا دوالو اولو پمینس کے بیو مہر نبوت وی دیبا صدقہ قبلی خریبنا ہدیہ و ڈالے با قبلی او خریبا یو مشہور صحابی تیر شوے دے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سنخ اغتا یو عیسائی پادری خودلے وے او پاغ نخو اغا اللہ مسلمان ہم کا دے پا اصفہان کے پیدا شوے اصفہان نن سبا پا ایران کے دے او دا دخپل نم مابے ہو مأبہ یا مابہ دا دخپل نمو ایرانی پلارم ایرانیو نکیم ایرانیو دا اصفہان سر تعلق لرو مجوسیان نسبی مجوسیان مجوسی آگے ہوئی چھے اور تا عبادت کے اور تا خدای ہوئے بلکہ پلاری پا مجوسیت کے لوی سڑے اغا مجوسی تاوی چه اغا دا دوی دا عبادت خانی چه کم دا دوی عبادت کئی او پاگے کے اور بلیگی اور تا عبادت کئی آتش کدا و تاوی دا غیر لگران دا لوی سڑی وی دا زان وقف کری وی او دے با آتش کدے تا ناستی دے با تے نخوزی یا با زوی کے نئی یا با نوکر کے نئی خو اختیار بدا دی کہ دا اور رانا ملنش اگی سراغوی غخپل طریقہ جوڑائی کہ اور بشپا و رز بلیگی کالو سر دولس میاشت دا بمرینا دا بردن نگرانی وی کہ پخپل ایک زوی وی کہ نوکری کارسو کی خو نگرانی وی نو پلارے دا آغی آتش کدے کہ کم دے اور بلید دا آغی مشرو او دا سلمان وی کہ پلنگو رضو کی زمان بیر یاد شوقو
د پلار نیکه دین مې او زمان دا دین خواخو او زم دې حد ته رسېدلی وم چې زه به ټوله ورځ پاتشکده کې ناست وم او ما به د اور عبادت کوم اور ته به ناست وم او چې پلار به مې نو د اور نگرانی به ما کوله چې کم په اصفهان کې مرکزي آتشکده وه لوی د مجوسیانو ځای هغې به نگرانی ما کوله چې دا اور رانه مړ نشي وی پلار مې د دې سره زموږ زمیندارو د پټو نگرانیم کوله نو یو ځل یې زه پټو ته لېږلی چې ته لاړ شه زه نن نظم د پټو نگراني وکړه زه چې پټي ته تلم یا په راتلو کې نو هلته د عیسایانو یو ګرجه وه دی وی په هغه زمانه کې عیسایان داسې نو لکه اوس کې دي اوس خو عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وی عیاذا بالله هغه زمانه کې به عیسی علیه السلام ته د خدای زوی نه وی او پکې دان پکې و خو لیکن دا خلک هم پکې و چې عیسی علیه السلام به د خدای بنده منه او د خدای رسول به منه نو چې پتلو او پراتلو کې زه هلته غوره لم هغوی سره مې ناسته وکړه د هغوی عبادت مې ولید نو ما وی چې دا مونږ خو په غلط دین یو اور خو مونږ ورته ناست یو مونږ کوشش کوو چې دا رانه مړ نشي نو چې دا کم اور زه خیال ساتم کم ځای خدای کېدی شي اور خو مري الله خو نه مري اور ته خو به زه ناست یم زه حفاظت کوم نو دومره قمقل خلک چې تله چې حفاظت کې اب ستاسې حفاظت وکړي کم اور چې تبله نو به تعالی څه فایده درکې او تا نه به څه ضرر ختم کړي بس وی دا خپل دین نه مې نفرت پیدا شو هغې راته وی چې الله یو دی او شریک نه لري دا ټول نظام او کائنات هغه الله پیدا کړی دی او هغه الله چلی او د بندگانو د هدایت او رهنمایۍ دپاره پیغمبران را لېږي او اوس عیسی علیه السلام زموږ پیغمبر دی وی هغه دین مې خوښ شو ماسخوتن پوری ایثار ما چې ماسخوتن کور ترالم پلار رانا تپوس وکړه ما به بدنومو یا مبه ولی دومره ایثار شوی مې بابا زه خو د عیسایانو عبادت خانې ته تللی وم هلته سکول یاره ورننوتم چې د دې خلکو څه دین دی او بابا د هغوی دین ما ته ښه ښکاره نه بچې ګورې پام کوه د پلار نیکه دین نه واو نړې ما بابا ستاسو دین غلط دی هغه دین اصلي دی هغه یو خدای یادی تاسو خو اور ته عبادت کوئ د خیر دپاره بل خدای دی او د شر دپاره بل خدای حرمن او یزداد تاسو خو د بوتانو عبادت کوئ اور خو یو بت دی اور خو ستا د لاسه بلیږي نو چې ته ته خواشې دی د ځان بل پاتې کړي نو چې د کوم اور ستا ته محتاج دی په خپل وجود کې او بلېدو کې تعالی څه نشي درکولی مشرک له خمقل انسان په مخ د ځمکه بل نشته بت ته به ته سجده کې بت خو تا جوړ کړی دی بت خو تا تراشلی دی بت خو ځان نه مچ نشي شړلی نو چې ځان نه مچ نشي شړلی تا له به څه خیر درکړي خلک رام رام ورته کوي ټوله دنیا په دې غم اخته ده هندوستان کې او په دې نورو ملکونو کې او د بوتانو سجدې کېږي او رام رام کوي چې دا بوتان به موږ له خیر راکوي بچي به راکوي نشي درکولی زمون پر وطن کې بعض خلک زیارتونو نه بچی غواړي دا زیارت سو کو انسانو نیک سره نو د بچانا سوال کو الله نه دته بچی چې نه کېدل چانه به غوښتل الله نه دې کې نه جوړه شو چا به جوړاو الله او دې د مرض نه بچ شو خبر تلاله کلا نه نو تا به څه جوړ کی امقل خلق زیارتونو لذي ولدا نیکان بندگان دي نو چې دا نیکان په دنیا کې جمع دیو دی به خیر چانه غوښته الله نه دی بشر چانا پانا غختل دا اللہ نا نو تزیو سوک دا زیارتونو نا بچی غوانی او سوک تے دا بیمارے رو غیدل غوانی او سوک کوئی دے زیارت کے دا کمال دے دے کے دا کمال دے نا 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 بالکل نا زیارت لے عبرت للا شو گورا کہ دا دمرا نیک سڑے دا مرگ نبج نشو لار دمم دا مرگ نبج کے گا دومره نیک سړی دی اوس په قبر کې د خپل عمل پکاريږي دما به عمل پکاريږي دا دومره بزرگ سړی خپل بزرګي بچ نه کو ما بخپل ایمان او خپل عمل څنګه بچ عبرت باندې کینا ور سره نیک بنده دی د خوري عبادت کړی دي او رګدا سه عبادت خو معلوم پکار دي چې زمو کو وختنه به صرف او صرف د الله پاک نه کې د خدای قرآن وای
خیر بغیر د الله نه بل څوک نشي درکوله او شر به د الله نه بل څوک نشي دفع کوله او د اسباب په بنیاد کې کول شي د تاته مبر اورا ډاکټر لالا شمال علاج راکې پکی تا کینم دا د اسباب په درجه کې دي پر اسباب کې طاقتونه الله پیدا کړي ما ای بابا دا اور عبادت نو نکو باس دا دین میں خواہ نہ دے پلار وے نہ گورے کوئی پلار پا ماشے کی شو کہ دا الگ ہو عیسائیت خواہ دے ارکل چیدی با عیسائی کی او دی کے تبل خواہون تختی نو دخو دا پلار زویو ما او یا تنہا اکلوتا چی ورطوی زویو ما نو پا ما پلار یریدا نو دیو طلال ماتے زنزیرون واچو جگل شرا باندے پلار چی بیا بدے نپریدا وی ما پس طریقہ گرجی والا سر رابطہ اکڑا چستاسو مرکز کم لے دے پی شام کے ما ای مہربانیو کے چستاسو شام تا کل قافل ازی نمات بخبروے چه زان دا دی زنجرون نو باسم او دا درشموال تلارش دا حق پا طلب کے سوچ کے پریواتم دا صحیح دین پا طلب کے پا سوچ کے پریواتم چې د خپل رب هغه رب چې یو دی هغه په څه طریقه د هغه عبادت وکم چې هغه راضي کم هغه خوشاله کم او د شرک او کفر نه توبګار شم هغه اطلاع راغله چې په پلان کې زموږ قافله شام ته روانه ده ما پټ پټ ځان نه غزنجرونه ختم کړل او زه هغه ګرځې ته لاړم او قافلې سره ووتم او شام ته ورسېدم ځان مې بچ د حق په طلب کې د صحیح دین په طلب کې وتم د پلار نیاز بین زوم امر سپری خودل د زمکو مشروم امر پری خودل مال او دولت مور پلار ارسم پری خودل د حق دین په طلب کې او همرونو چې چا کې د اخرت سوچونه بم داسې کوي کې دنیا سوچ نه او خوای دنیا او دنیا او دنیا او چې سره دا سوچ کوي چې دا دنیا خدامانه ختمه ده والا دی دنیا نه خو به خامہ خالزم دا بداتیو کالوی د سلو کالو وی د 200 کالو وی ختم جب آخرت سے حکم د آخرت جون بیا ختمه دو والا نه د آخرت زندگی بسی د دنیا بسی او د آخرت بسی ځکه یو لوی سمندر دریاب تلار شه او ګوت ورخکت کو یو ساس کې تبر راوخه جواب دا ساس کې بسونه د دریاب په مقابله معمولی شی به دریاب ډیر زیات دی د دنیا جون د ساس کی په مقابله کې معمولی شی د جنت زندگی او د دوزخ کم دی خلاصيږي ا د یو بزرګ نه چاته پوسو کا وې دا جنت جون او د آخرت جون وې دا سه فرض کله چې د ازمکه تر اسمانه پورې د غوخ د دانو نه ډکش دا منځان ورې سړی دانه ورکی د غوخ ولا دانه باجرا د دې زمکه ټوله د کښه تر اسمانه پورې د غوخ د دانو نه یو مرغه په مقرر شو زر کاله پس یو دانه اوچتای نو چې زر کاله پس یو دانه اوچتای دا به کله خلاصيږي وې دا د غوخ دانه به ختم شي خدا خیرت جون د جنت او د دوزخ جون ختمه ده والا نه چې سړی کامیاب شو د الله رضا حاصل کړه بس همیشه کامیابی او جنتونو خوشاله دي د الله ملاقاتونه دي په جنت کې هر قسم خوشاله دي او چې یو سړی تباہ شو او دوزخی شو جون دې غرق او تباہ دي دا کارخانه او د مال او دولت او قومیت او ټوپک وقسم په خدای کده پکار شي خو خيار سړی هغه دي چې لږ وخت نه ګوري ډیر وخت وګوري لږ ژوند ته نه ګوري او ډېر ژوند ته وګوري یو سړی چې په هوټل کې شپې څومره وخت دی په هوټل کې یا 2 ورځې یا 3 یا 4 5 هغه دې ته نه ګوري چې د هوټل خده او که خراب دی بستر خده او که څنګه ده وخت یې ری د مړوي او 3 4 ورځې رسم کروانه تقر دنیا مثال کن فی الدنیا کأنک رسول الله مبارک فرمای دنیا کې داسې ژوند تیر کله چې ته مسافر او کدا سنی او عاب د بلار تیریدون کې شه مسافر خو بیا د درې ورځې یو ځای کې تیرای داسې جون تیر کا چې پلار تیرېګم بس څه پته لګي چې موږ دنیا کې سونه ژوندۍ د کله بتیږو لیکن افسوس دا د زمارو چې موږ نن دنیا پسې نختی هر سړی په دنیا پسې نخته مال دولت نه پدې کې سوچ کو چې زما د مال دولت د خدای کور کې ولې ونه لګي دا نیکانو لوري ورنکم
پدې کې د عالمانو او طالبانو خدمت ولې ونکم، پدې کې د مدرسې او د جماعت خدمت ولې ونکم، پدې کې د کونډې او مسکین او یتیم او د غریب گاونډي حصہ ولې ونکم. جمع کوا، بیگ ډکوا، پلاټونه اخلا، زمکه اخلا، قسم په خدای د نه ټول پاتې دی، بل آخرت ته روانه او بیا به ګوتې مروړې داسې چې یا خدای ما خو زه نه کړه. تاسو سره گاونډي شته غریب هغه ورکه کړ، تاسو سره مسکین شته یتیم شته کونډه شته، خور دی غریبه به ماما به دی غریبی ماما زوی به دی غریبی ترور به دی غریبه ترور بچی به دی غریبی ورکه نیک بخته ته ګوره چې خدای درکې کنه اخر لا ګټه وکا مدرسې لا ورکا. مدرسه کې د خدای دین خودل کېږي، قران او احادیث ته پیغمبر خودل کېږي، الداد سوچ الله لري وکړه الله خوشالي. عالمانو باندې خرچه وکا، طالبانو باندې خرچه وکا، پنیکانو خرچه وکا، دولنه خرچه وکا. الکه دا نیک سړی دی دل جوړاخلم دی عبادت پیو کی. دا عالم دی دی درسونه کوي، درس کې سي 3-4 روپے تنخای بل ورکو مپریدا د بچو رده په کار راشي دما به ثواب وشي. دا طالب دی به علم حاصل کی، دی به سبق او قران بزدکی، حدیث بزدکی. دا یتیمانان دی ماشومان دی پلارې مړ دی دی به کم ځای نه وروړي، دی باندې خرچه کوم، دا الله لور کول دی. خلاصه دا چې زندګي دی دنیا او دی جون ته نظر ډیر مکه او اخرت ته نظر وکا. نن زمون ټول زندګي هم دا سار نه تر ماسخوتن پورې پیسې پسې او دولت پسې یو کارخانه نه پس بل او بل نه بل. ټیک ته منه نه دي، شل کارخانه جوړې کې په شریعت کې منه نه دي، جیداد موالا بینک بیلنس هم کا بالکل منه نه دي. د صحابه ډیر زیات زمکه او جیدادونه او پیسې ډیر زیات وا الله بنئ رہے اخرت بنئ رہے. دیر پار حضرت سلمان فارسی ارس پری خودل، مورم پری خودا او خدا خوینوا او پلارم پری خودا او قوم او کلیو مالداری ارس پری خودا شام تا التا میں تپوسو کا غٹ پادری بیدا فلان کے دے اغا سارا شو دا اغا خدمت با میں کہو دا ما خویسو کم نو اغا لالم ور سارا کینا سم خدمت با میں کہو دیر نیک ساڑیو خس ساڑیو اغا نمی انجیل مزدکو اغه نو عیسایت هم زدکا او ډیر خوشاله شم شکر دې خدایا ګن نه درو استم د شرک نه او د اور د عبادت نه درو استم الله ځان ته دې درولم یو است عبادت غټه خبره ده یو است عبادت پر رب العالمین کو دبل چابانه کو خوشاله زندگی میں وا او داغه خدمت میں کو خاطر بوډاو ملکه ده ما وی حضرت ستانه پس چاله لارشم هغه یو بل علاقه کې راته یو ګرځاو کوله چالته یو پادری دی هغه لزا چې دې مړ شو هغه لارم وی خسړینو هغه به د خلکو نه پیسې راغشته او په داغه کې به د سرو سپین به په منګو کې خودل او په چاټو کې خراب سره. ما وی خدای اوسوکم خدا د چې هغه مړ کېدو والو بډاو چې مړ شو نو ما خلکو ته وې داغه په جون خو مې نه وې مې جنجال جوړيږي او داغه په مرګ مې نه وې خو چې کله پورا خښ شو مړ شو نو بیا مې خلکو ته وې دا پادری صاحب پسړې نو خلکو به تاسو څه پته لګي مې راشه د خانقاه وګوره ټول دا منګو د چاټو نه ډکه او د سرو سپینو نه ډکه کوره چې خلک را الارسو قتل او دا خواطی دا خوري خراب سره دې ته خبر اورسه چې خلکو چت او پسولې دې سپیره هم نه پیسې غونډولې چې دا خو په غریبانو به کسو دا خود په ځانو لګولې کوئی خیر چې عمل کې دا غنه مې تاسو کا غرت یو بل پادری خو اغل العالم یره وې د په ډېرو پادریانو ګرځید اخرت یو مشر سپینګری پادری دا خدمت مې کو ډېر خسړیو دا الله دې دقت میں حاصل کړه الله تقرب میں حاصل کا او ډېر عبادت په مې کو دا پادری د لاسا هغه تمستانه پس بچر تزم په بډاګانو می سر دې خو چې چاله زم نو بل زمري او چې چاله زم نو بل ورځ مري په بډاګانو می سر دې پس غم وړېدم ایو خزوا یو سړی خزا کوما چا وته دلته یو خزر او ډېر حسندار ده او بلا جیداد دی او بلا مال دی ور سره او خاوند دی نشته او طلب کین نو کده خوخه یا غچو او کته اندازه او کته نو بس تم لیونه سپیلنه شو ور پس
بشیر جان پشا بس ویرا لیکاوے تپوس یو که وی دا خز سنگا دا خو خوبصورت دا او دا خو مالم دیر دی دا سنگا یوازی بے خاوند پاتی را وی دا یوزای کویدن که خو جی نکاو تلر پر اخساری مر بل زی نکاو کلا چه بل زی نکاو کلا خو چه غسر نکاو تلا مر بل زی نکاو تلالا چې نکاح تړلا نو د خځې وی او بل سړی وی چې دا څه کار کوي چې نکاح به د واده پښپه تړو چې قصه زر شریان انتظار نه کو چې د واده شپه شو نکاح تړل چې شپه کتل بل مړ شو اوس وته سو غاړه نیګدي چې دا خو د مرګ پانسی د مردارا او چې څوک ورسره نکاح کوي خیرت تزي او چې څوک نکاح کوي دا د بشیر جان تم ګر خیال کوا کہ نکاح دیو کا دنیا کے دے جو نکتر 10 جنت تروانے امینا صحیح دا کہنا ہاں دے صریف واپس لیوانیو چھ خولم دو مالدارم دا خوچی دے ووری دل بس منگی و پوزی راغون کوئی زمان دا خزن رب خودے تو دا من رب پکان دا خو مرگ جالا دا خوچی سوک و سر نکاح کے یا خیرت تمنا او چې څوک نکاح کوي مری چې څوک نکاح کوي دا د خدای قدرت داسد وجه نه سپیرتوب نشته په شریعت کې لکه یو کراشي انسان بهر کیف هغه بوډا وته وی چې داسې کارو په زمون عیسایت خراب شوی او عیسی علی السلام ته څوک خدای وای او څوک ته د خدای سوی وای ته مهرباني وکړه دا آخر زمانے پیغمبر انتظار کوا میں دا آخر زمانے پیغمبر ستوئی ویدا با دا طول پیغمبرانو پا آخر کے رضی ددن پس ببل پیغمبر نرضی رسول اللہ مبارک فرمائی انا آخر الانبیاء ویدا طول پیغمبران آخر پیغمبر آخر الانبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویدا ماو دا نور پیغمبران مثال دے یو بلڈنگ دے حدیث نے پٹی ټولو کتابونو کې دی خشته بلډینګ او خلق دا بلډینګ نه تاویږي او وای ما احسنها وما اجملها سر دولې دی او خشته بلډینګ دی د یوې خخته ځای پکې خالی دی نیمګړی دی باقی خشته وانا ما احسنها وما اجملها یا لولا موضع هذه اللبنه ارمان کې دی یوې خخته ځای پکې خالی نه وی کنه نو بلډینګ ډېر خشته په یو نیمګړی رسول اللہ مبارک فرمائی انا تلک اللبنہ دغه خخت زیما پر پیغمبرانو بلڈنگ کو ما پورا شو د بل خخت زی نشته چې بل پیغمبر پکې راشي هغه پادری ورتوي ما به سلمان فارسی زورنوم دی یا مقبه چې دا آخر زمانے پیغمبر برازی د ټولو پیغمبرانو مصدق تصدیق بکای د ټولو پیغمبرانو د کتابونو تصدیق وکړي د ټولو پیغمبرانو په قیامت پر سرداری حضور پاک په خپل فرمایي انا سید ولد آدم ولا فخر فخر او کبر نکم خود ټول بنی آدم سردار مزه سردار ته خلق راځي کیږي ورلی ورمنه وي مال به ټول راځي الانبیاء آدم ومن سواه تحت لواء یوم القیامه ټول پیغمبران آدم علیہ السلام نواله تر د عیسی علیہ السلام پورې یو لک سلیری ذرا یا بعد وی دولک او سلیری ذرا دا ټول د قیامت پر زمانه د جنډې لاندې ولاړ دا وی کبر نه کو فخر نه کو څوک بل الله په دربار کې د سفارش طاقت نه لري یریږي با آدم علیہ السلام په ځای خلق لاړ شي نشم کول نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اریا بوئی دا کار نشم کوئی اور رسول اللہ مبارک فرمائی مال با خلق راشی انا لذالک دا کار بزکو ما دا اللہ دا عرش لان دی با دا دنیا دا یوی ہفتی برابر سجدو لگو التافتی و روزی نشتا دا دنیا دا یوی ہفتی برابر سجدو لگو او بیا با ما تاواز کئی اللہ پاکو کہ سل تو اشفا تو شفا شابه سوال کوا ته چې سوي تا ته ملاويږي سفارش کوا چې ته سفارش کینو هغه سفارش قبليږي او دا الله هغه حمدونه بزو هم جو سره نه دي یاد
دا الله صفتونه باو انا اول شافع و اول مشفع دا ټولو نه مخکې سفارش کوونکی بزیم او دا ټولو نه مخکې زما سفارش به د الله په دربار کې قبلېږي. مسلمانانو شکر الحمدلله چې د دغه عظیم تر پیغمبر الله مونږ امتیان پیدا کړي. الحمدلله وی چې دا د آخر زمانه پیغمبر زمانه ده بس اغل ځان رسوا د به سنگ پیجنم وزارت یو سو نخ خیم یو باغ شغلنا زما علاقه کې پیدا کی چې کوم شغلنا یو کانی د کجور وطن ته به هجرت کی دې دوه معنا صدقه قبلی پخپل بنخري هدیه او ډاله به قبلی پخپل به ام خوري د دوالو اولو په میانس کې یو مهر نبوت دی. ما ویخه بس دنه اوتم دی وفات شو ما ویزو ځان لا خپل عبادت په مم کو او سمزدوري می شروع کړه څګړې چيلې می واپس اب می سرولې او داغه په پيو می گزاره کولا او خپل جون می تیراو او په دې سوچ کوم چې کومه قافله زی تاسو کوم چې چا د پیغمبره دعوه کړي دا کنه ویری کی ما تخلقو چې په مکه کې یو سړی د پیغمبره دعوه کړي نو محمد دی صلی الله علیه وسلم او دا د پیغمبر مبارک نوم په پخوانو کتابونو کې مشتا او نوم احمد دی دا نوم په پخوانو کتابونو کې ته قران وای د عیسی علیه السلام مطابق مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد عیسی علیہ السلام وی زمانہ پس به یو پیغمبر راځي احمد بینو یرا مکه څنګه علاقه د تپوس مې وکړو وی ریګستان شغلنا کار کاروانده وادن غیر ذی زرع کار کاروانده پکې نشتا ما وی دا یو نه خو ټیک او دا پیغمبر وی چې دا خیرین زمانہ پس بل پیغمبر هم ناراضي دا نه خم ټیک دا اوس په مکه لازم معلومات پکو دا د نورو نه یو قافله مکه تطلا ما بزان سربونه دی ډیره خدادو بریدو هغه کې میزان یو ځای روان شوم هغه ظالمانو په ما ظلم او کاګړ چې لیم را نه قبضه کړي او زه په یو منډه کې خرڅ کړم وې دا زمون غلام دی اوهو کما ډېر چغې والي چې زه غلام نیم زه اصیل ما زه غلام نیم زه د پلار مور سوچز دویما او تختیدل مو د رسول الله مبارک د اخر زمانه د پیغمبر په تکل کې او خلکو چته زما اوریدل اډی روز یو خرڅ کړم اوهو ډیر به مې جلل الله تکیا الله زه خو د نبی اخر الزمان په تکل کې مو غلام شم خپل اختیار ختم د غلام خپل اختیار بنو بس نه په خپل خوخه سبلاستی شو نه په خپل خوخه ګرځېدي شي اوس بس کو مت غلام چې په چا خلق ټول مربره د خدمت کوم او د اخر زمانه پیغمبر ته بسنګ رسم زمارونو لیکن عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم الله وی ډیر کرته تاسو ته بشي خنخ کاری خو تاسو لبخي مون په خپل خیر شر نه پويګو او الله زمون خیر او شر باندې خبردار کالی نا جوړ شي اوهو نا جوړ شي خو خبره نه ده ګناه راځيږي سه درجه بلندي تکلیف راغی مصیبت راغی من فریادونه کو مکو فریاد الله ته رجوع کا رسول الله مبارک فرمایي چې غمه غواړي یو ورځ موړې ما او بل ورځ نارې ما چې کله نار شم چې الله ته او جالم رجوع کما او چې کله مور شم چې د الله شکریا ادا کوم بیماری راشي چې الله ته جالم چې خدایا نا جوړه وستانه بغیر بل څه جوړون کې نشتا الله به خوشاله شي چې ګوره ما رب مني ما جوړون کې مني ما ته محتاج لري خوشاله بشي جوړ بدی کې منظر فریادونه شو د خلک موږ لراش د دنیا سوال د دنیا په آخرت سوال کم خلک کوي دا ډېر کم دا خلک سوال کوي چې تهجد څو رکعات دي او کله کوم او څو نو کم خلک ټول په دې سوچ کې پراته دي چې صاحب کارخانه مې دونه چلی دا بس کو پټې مې د برکت نشته پکې دا بس کو
او تجارت کوم او جی پیسہ پکې نشته برکت نشته دا بس سپو هاي هاي الله ته وجاړه لکه تشونی پاسا وجاړه خدای ته بچی نه جوړه دا خدا نه جوړه دا نو چې خدا او بچی نه جوړه دي نو لک پاسه خدای ته وجاړه کړ دا مو ځان ته درې خو ته وته نو درېږي دا مو الله ځان ته جړې خو ته ورته نه جاړي دا دې الله ځان ته محتاج کوي خو ته نه محتاج کېږي ساده الله په ظلم نه کوي ګناه پیدا نه راځي درجه پیدا له بلندای بچی دې نه جوړ شو په خدای الله ظلم نه کوي دا تا ځان ته جړې چې دا سړی و پاسي د خستر ګنو سپوري او کومه به دله ما سونه خپل شکل ورکړی دی مال کور بچی مې ورکړی دی خزه مې ورکړی دا دی خواړو جالي نه ماتا دی خدان دې روي لا دي برنس غني لګ تکلیف را ولم کې دې شپې پاسه او ماته لګ او جاړي نا ډاکټر لمنډه واما دمګري لمنډه وام لیکن خدای ته جلا نشتا تکلیف دی نه چې مون خدای ته وجاړو الله اکبر وی دیر یو په یو خرصولم بل په بل خرصولم بل په بل خرصولم صدا پاسه لس دیار لسور لس خلق په یو بل خرص کوم مدینه ته ورسېدم الته یو يهودي واغشته د يهودي په باغ کې لګیم کار کوم میوو کې کار کوما دې کې پروپاګاندا شو چې هغه د اخر زمانه پیغمبر هجرت وکړ مدینه ته راغی قباء کې دیره د هجرت قصه مې درته یو دو ورځې مخکې کړې وی زماده مولا دا يهودي رورو هغه وې چې خوټل خلق قباء کې او سړی راغلي دي او خلق ته تور اتاو دي او خلق ور سره ډیره زیاته مینا کوي او محبت کوي او وی چې د اخر زمانه پیغمبر سلمان فارسی وی چې د کجوري پسر کمزان می داسې را ټوپ کړي را منډه مې کړو چې بس ما وی کارو شو دا مغه سړی دی جوړ مالک ماته په دې سینه کې یو شکر راکړه چې ستا په سکینه د خپل کار کاوه د مال له قرانه چې کم طلب کېم کې دي شي دا غاله مالک نه مې سمود سو وخت پس دغه کجوري وغوښته مال راکا وی واخله کجوري مې کاسه کې واچولې او رسول الله مبارک لمه یې قبا کې ناستو خلق ته غیر چا پیره چې ور مخامخ شم ماره سب دا کجوري مې وروړي د صدقه ده صدقه او هدیه کې فرق دی صدقه کې دای چې یو سړی د ځان نه کمزوري لور کوي غریب لا مسکین لا کونډلا او تحفه هدیه داله د ځان نه لوی سړی لور کوي مور لا پلار لا استاد لا صدقه کې اصل مقصد د خدای رضای دویم نمبر د بنده هدیه او داله کې اصل مقصد د بنده خوشاله ولې دویم نمبر داله الکه صدقه خو پیژنې کنه سړی خیراتو کې دا صدقه ده او هدیه یو خاص سړی له خلک وړي ځان کمزوري ګڼي لوی ابل وی ګڼي چې ما یو مې الله رسول الله صدقه وی کېده کې مې خو ده وی بچي مونږ صدقې نخرو پیغمبر صدقه نه او صحابه ته راشه خوري هغه کجوري خور ما وی که خیری بل نه هم پکې پیدا شو ریگستان د شګو وطن کې پیدا دا یو نه د کجورو وطن ته هجرت وکړه دا دوی منه ځان تر اخر زمانه پیغمبر وای دا درې منه دا راته پادری ویل نو محمد احمد دې د بلنا صدقه نخوري قبلي او نخوري د بلنا بلو ظالم د مالک نه ملګي نور کجوري وغوښته راکړي لالم رسول الله مبارک تکې ناستم سیب دا مې دلته فروړې ده داله مې راوړې ده وکیدا په خپل مخوړې مرګرو مخوړې ما وی دا بلنا نخې خټولې پکې پیدا شي اوس مهر نبوت ګورم مهر نبوت ګورم شاته تاویدم را تاویدم چې هغه د پیغمبر مهر وینا
رسول الله مبارک را باندې پوه شو د کمیس په ځای ځان نه صادر ته وکړ رضا وته وی ربه وی صادر اخکته که چې اخکته که مهر نبوت می ولید د دواړو اولو په مینس کې د کمتر د اگې عمره مهر نبوت د کمتر د اگې عمره دا د حضور پاک د دواړو اولو په مینس کې وګو په مینس کې شاته سو کوئی پیدائش سره او سو کوئی نه خیر اگر طالبانو خبرې تاسو ته نه کو نبوت چې کله ملو شو دا پیدا شي پدې لیکلي و سر سیوطي لیکلي دي انت المنصور شاته وتعالى دا مهر لګولو چې کم ځای ګرځي تاسو سره به الله مدد کوي دا مهر نبوت او چې کله رسول الله مبارک د دنیا نه لار بیا دانو دم سیوطی لکلی خصائص کبرا کې او بیهقی لکلی په دلائل النبوه کې چې رسول الله مبارک لسنګا حضرت ابوبکر صدیق راغی او د حضور پاک په دوالو لیچ لاسونه کې خودل په ور پریوت او خله کا وخلیلا اے زما دوستا وصفیہ طبت حیا و میتا وجند و مرغ سخشتا و مزیدار و خوشمویا نظر مهر نبوت لکت نو دا یو معجزه حضرت سلمان وی چې مهر نبوت په نکتل حضور پاک صادر خطا کو د دوالو اولو مینس کی مهر نبوت می ولید په ور پرې ورته او خپل می که او ډیر می وجالل سلګې می وای ډیر می وجالل زه خو تا تکل کې برباد شوم زه خو غلام شوم زه خو مکیله تا پس روانو او په زور ظالمانو قبضه کړل مو خرڅوا او بل په بل خرڅوا او بل په بل اوس مدینه ته راغله ډېر مې خوشاله شو چې شکر دې خدای که غلام ما او که ارسه ما هغه پیغمبر مې ولید چې هغه عیسی بادشاہ راته وي هغه نخې پکې پیدا شوې ټول نخې مې پکې ولیدې وی نبی علیہ السلام وی مخکې راشه اقبل یا سلمان به ته مخامخ ودرېد چې مخامخ ودرېدم حضور پاک مبارک ته مخامخ او د مخ مبارک ته مې وکتل او رسول الله مبارک زه جارم هغه راته مسکې شو ما وی خدای زړه مې بار راووته ډېر خوشاله شو ځان له نوم بیا بدل که سلمان نوم مې کېښود سلامتیا والا چې مالا خدای سلامتیا راکړه د کفر او د شرک او د غلط دین نه رسول الله مبارک را سره لالا غنوم کې یو ټکي زیات ک سلمان الخير راته سلامتیا والا خدا خیر سلامتیا والا د شرنا سلمان الخير دا نو میرا ته برابر ما اذا الله رسول زه خو د يهودي غلام وي ورشه وسره کتابت وکا ځانې مکاتب دا چې دا به غلام مالک ته وي چې ما سات کدونه پیسې بدر کړ نیټه راکې یو کال شپږ میاشتې پیسې را باندې کې د بدن مزدوري کوم تعالی پیسې پیدا کم زب آزاد شم هغه خود خو هغه مې ډېر کار کو خدمت مې کو خيارو هغه چې ته آزادولم هغه داسې شرطونه ماته لګول چې هغه د پوره کېدو یوې ماته وی چې تبا مال یو باغ کړی د کجورو چې کله میوه ورکې آزادوم به مخکې نه نو کجوره خوري راو د پس میوه او دوی ماته وی چې سلويخ اوقیه دا به مال سره زر راکې دینه بلا شي جوړيږي یو اوقیه او سلويخ درهم ډېر شي ترالم حضور پاک لما او دوی الله رسول کار نه کوي هغه په ماړه سخت شرطونه لګو نو نصر ضرب لکمه او کجوري بکلمه وکي وی ورشه سلمانا او منا ورسره مې الله رسول سنگ وی ته ما او منا ورشه او منا ورسره اشرتونه مې ومنل وی زيت معلوم کا سونا کجوري در باندې ولګولې 300 بوټي 300 بوټي براله کړي
او د کجورو په بوټو هغه بوزغلې هم ته پیدا کړې. واه واه ما سره څه بوزغلې پیدا کړو. رسول الله مبارک صحابه ته چې سلمان له بوزغلې را پیدا کړي، چا 3 بوټي او چا 4 او چا 10 او چا 15 او چا 300 بوټي بوزغلې برابر شو. او زه مالک ته مې زه خایا زه راتاو خو او په خپل رسول الله مبارک راغی او هغه بوټي را لنال کړل د کجورو بوټي نال کړل. او د خدای شان ته ګوره کال پس ټولو بوټو مې وونی ولا بغیر د دعاونه. دا د حضور پاک معجزه دعاونه نیولا او نور ټولو نیولا. وی دا دعا بوټ ولې مې وونه نیولا. صحابه ته حیران شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه الله رسول الله ما کړی دی دا پکې ما کړی دی. نو رسول الله مبارک هغه اوستل چې عمر کړی دی او خپل پکې نور او کړل هغه نور بوټو سره یو شان نه وکړه. د چرګې دا ګیو مرسره د رسول الله مبارک چارول ډیر شي د چرګې ګیو سره د قدرانی نبی علیہ السلام سلمان راغوته دا واخله مالک ته وکړه. وربکی څوک پیغمبر یو غلام په سر کې د چرګې دا ګیو مرسره زر ورکړي. مسلمان ډیر قیمتي دی. قسم په خدای دا الله پر مسلمان ډیر قیمتي دی. موږ ته مسلمان گازر مخکاري په 200 روپے خلق مړ کوي، په 1000 روپے نن خلق مړ کوي مسلمان وجني، په 15000 روپے خلق وی مولا وجني. مسلمان دون قیمتي دی چې رسول الله مبارک دا چرګ دا ګیوم رسره ضرور کوي خو مسلمان پیدا دی. د مسلمان قدر هغه چا سره دی چې د چا په لړ کې اسلام قدر دی او د اسلام قدر د هغه چا په لړ کې چې چا په لړ کې د خدای او د رسول قدر. درندگان شو خلق په خدای هیڅ سم نشتا. په یو پوله باندې 15 شپږ مړی کېږي، یو اونه باندې 4 مړی کېږي، په یو لختي شپږ او مړی کېږي، په یو دکان 4 مړی کېږي، په 1000 روپے 2-3 مړی کېږي. تاسو وینئ ټول او دې ته خلق نه ګوري چې دا د مسلمان وینه اورې دومره قیمتي ده چې توبه وباس د دې په بخنه نشته. دا خو الله پويږي در سره د قیامت پر ورځ هغه ولا هغه رسول الله عمر ایولا او ویتل الامداغه چې څومره کېدل اقمر او خطل حضرت سلمان فارسی آزاد شو. بیا رسول الله مبارک لراته غزوه بدر کې شرکت نه دی کړي دغه غلام، غزوه احد کې شرکت نه دی کړي دغه چې غلام، او غزوه خندق چې دی په هغه کې شرکت وکړ بلکې غزوه خندق کې د خندق د کنيستو چل دوخو د مکه کافران داسې په مدینه باندې را خوشي جو لکه مولا خان چې یو ځای ته را خوشي کېږي. نو رسول الله مبارک صحابه سره مشوره وکړه چې صبر وکړو دا هډیر شي دي. نو سلمان فارسی وته چلو خو وي زمون په فارس کې چې دشمن ډیر نو یو خندق کړ نو یو ځای انتخاب کو یو خواغرو او بل خوا میدان او هغه میدان طرف ته خندق وکنو. نو صحابه د خندق او د میدان په میانس کې دا غر په میانس کې شو، دشمن راغی او پورې غاله دیرو مسلمانان دی په خندق نشو راوړیدل. بیا اخره کې خدای زول او طوفان او سیلې راوستا هغه دشمن ټول تتر بتر ک مسلمانان خدای محفوظ کړ. دا چل دخل. نو انصار وی مهاجر وی سلمان زمونږ دی هجرت کړي دی مهاجر دی، انصار وی نه زمونږ دی مدینه کې و آزاد شوه دی، مهاجر وی زمون او انصار وی زمونږ دی. رسول الله مبارک فرمائے کہ سلمان زما دے دا زما دے دا اللہ دے. او یو ځای کې پیغمبر مبارک لګون دے شکوا وکړو زورنه ورکولا مخامخ خلقولا ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. وکتاسو دین ته شاک لو زما تابعداري مو او نکړلا تاسو به خدای ختم کی تاسو په ځای به نور خلق الله پیدا کی استاسو پشان بنی ګوري.
نو صحابه حضور پاک ته عرض وکړو یا الله رسوله کوم خدای ختم کړو هلاک کړو او زمون په بل قوم راضي او زمون نه غوري ابسو کی نو حضور پاک د حضرت سلمان په شالاس کې او دوی دې او د قوم وای او بیا فرمایل که دین د سوریا ستوري تا ورسیږي نو دا سلمان او د قوم به د اقد نه راکوس یو خلکو ته به ورسي د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه زمانہ کې د مدائن گورنر شو دی ویلې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ کې د مدائن گورنر د حضرت علی رضی الله عنه زمانہ کې د مدائن گورنر د حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه سره ولرور ولی جوړ کړي و نو یو ځل حضرت ابو الدرداء راغی نو د جړل اوهو جړل گورنر دی جاړي وی ولی جاړي ته بیماره جاړي وی نه تکلیف دې درته جاړي وی نه په مرګ جاړي وی نه اور توی ولی جاړي اوس ولک سات پس دې خپل مرګرو سره صحابه سره ملاقات کیږي او رسول الله مبارک سره ملاقات کیږي نو ته جاړي وی نه پدې نه جاړه جاړم پدې چې ما ته رسول الله مبارک یو نصیحت کړو پاره مې من نه وکړ ما ته ویلو چې سلمانه د دنیا نه ځان ساته جمع کوم دنیا او آخرت ته توجه ورکا ماره ر دنیا جمع کړي دا اوس پاره خپه چې کوړه وردن نشو چې ستا دنیا سره چې جمع کړي دا نو کټ پروتو بستر پرتا یو سرمن پرتا یو بالغ پروتو پکې د کجورو پانه د مالوچو پځه یو چاټه پرتاوا یو منګي پروتو یو کاسه پرتاوا د منګي نه به په ورا غشتلې وی هغه مال کوم چې تا جمع کړی دی او ته خپه وی دا دې کنه او مسلمان منګي بني چاټه بني کټ بني بستر بني د سرمنه تولای دا بالغ د سرمنه او د کجورو پانی دی پکې او پاره حضرت سلم او گورنر به گورنر پاره سلمان فارسی جاړي وی ما ته پیغمبر مال مجمع کو دونه مال مجمع کړ حضرت علی سے بتوي پور دل جوړم وی خو د ما په خوخه به جوړه گورنر صاحب ته ګورخه پور دل جوړم خو د ما په خوخه به جوړه وی بالکل چې څنګه وي خماله بدا سے کوټه جوړه چې زما سر چت سره لګي او دیوالونه به یو بل نه دومره لره جوړه یو ته سر لګي بل ته خپې لګي او بل دیوال به بل نه دومره لره جوړه چې زلا سونه خورم چې وطن چې وتا چې نیغيږي پکې نه په قبر دله جوړ کوم څه دا خو کوم نه دی دا خو کوټه نه داسې چې لکه دا خو قبر دی وی زه غواړم چې داسې کوټه جوړه کړم چې د قبر یاد ته تازه کړم دا صحابه ذکر رسول الله مبارک فرمایي چې قرآن ذکره نو د سلورو بل ځای کې د شپږو صحابو نو مغشتري او په حضرت سلمان فارسی دی خیر د صحابو جون تاسو ته معلوم شي دا صحابه کرامو زندگی و د رسول الله مبارک سره مینه تاسو ته معلومه شي چې څومره مینه لیکن د دین د پاره داغه چې کم مشقت او مهنت تیر کام درته معلومه شو او بنیادی سے سو هغه دا چې د رسول الله مبارک په پخوانو کتابونو کې کم صفات هغه صفات اولید الله ایمان ورنصیب نو په پخوانو کتابونو کې زمون د خپل مبارک پیغمبر په صفاتو کې یو صفات دا نو محمد او احمد او په شکل نظمتا مکه کې به پیدا کیږي او د کجور وطن مدینه ته به هجرت کوي او دې به دعوت اخر زمانه د پیغمبره کوي چې زمانه پس به بل پیغمبر ناراضي صدقه به قبلې خو خوري به خپل نه بل نه ورکي او هدیه او ډاله به خپل خوري او د دوالو اولو په میاس کې به مهر نبوت او دا سه نور صفات دي بل جو مدرته وي ان شاء الله زمارون یو کار وکوي
ابدای که خیر ان شاء الله چې دې میاش پورې تخصیص نه لري خو هر وخت بوای خو لږ مهرباني کوي درود شریف لګوای په حضور پاک ها درود شریف کې تاسو هم فائدہ الله به د دنیا برکت هم درکړي الله به د آخرت برکت هم درکړي او د درود شریف متعلق بیان هم درته وکم الله مو خیر او برکت او خوشحالي نصیب کړه او الله دې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچا او صحیح امتیان جوړ ښا د میروزو د کندیل علی وفات شو الله تعالی دې علی دې خسړیو یقینا خسړیو دعا به وکړو چې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالي نصیب کړي الله ورسان له صبر ورکړي دبر خد د نام مور وفات شو او د سلور خیدو کندی احسان الدین راکټ کې وته راکټ وفات شو ها احسان الدین راکټ باندې مشهور هم وفات شوی دی یو واقع خلا ډیره مدنه جوړه وو الله دې مغفرتونه نصیب کړي ټولو الله دې د آخرت خوشاله نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي ها او د جمعې او ملګری دې عمرې لذي الله دې په خیر او په خوشاله عمرې له بوت دي کی الله دې واپس او زمونږه انیا زریم تلې دې الله په خیر او عافیت واپس را وستلي دې ویل یو کار اراده وکم په نه پوره کیږي نو الله تعالی دې له پوره کې مونږ له سوال درلکو لا حول ولا قوت الا بالله وای 1500 پیریخه زمونږ یو مرګره دې بادر د جلاله دلته هر ورځ منځل راځي زمونږ خاص مرګره دې داغه بچو ته سم مشکلات دغې تم دوه کې یا الله تعالی هغه مشکلات په خیر او په خوشاله بدل کی الله دې فتنو نه وسه ها او زموږ یو بل مرګره دی ولې راپې مولوی صاحب دی عالم دی هغه لږ زخمی شوی دی نو دعا وکړو چې الله ولا روغ صحت او شفا ورکړي څومره بیماران دی الله دې ولا شفا ورکړي پرونه موږ د فیض محمد دا په 400 دا غزومو دا پر محمود اجي صاحب ریو نومان وفات شي وغي تم دوه کې چې الله مغفرت نصیب کړي څومره مردگان دی الله ټول وبخي الله بیمارانو له شفا ورکړي الله روغ صحتونه ورکړي الله زموږ د جمع له لری لری زینه ملمان راځي ایو قدمه جر ورکړي د زړه حاجتونه پوره کړي چاته څه پریشانی وي هغه په خوشاله بدل کړي خدای د دنیا سره مخیر خکې خدای د رسول الله مبارک تابعداري مناسبه کړي د حضور پاک د جمع لاندې الله جنت ته داخل کړي د آخرت او د قبر او د ځن قدم د سختو د عذابونو الله پامن کې وساتي بچو تم خپل ته دعا کې ډېر د فتنې د ور د بربنتو الله زموږ د بچو د نوسو خدای حیا نصیب کړي د به حیا نام خدای پامن کې وساتي زموږ د ملمنو چې سو خدمت کوي دعا وته کې چې الله ولله دعا او جهان خیرونه برکتونه عافیتونه ورکړي یا الله ته زموږ راضي شي خدای بیمارانو لم شفا ورکړي خدای قرضداران د قرض نخلاص کړي چا کاروبار نه خدای ښه کاروبار ولا ورکړي چا په پریشان حال پریشانونه اخلاص کې خدای او خدای ته زموږ راضي